من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا بر محمد وأهل بيت محمد صلوات عزیزان سید و شهدا خوش قسمتی ده دا ما و تاسو یواری بیا خدای توفیق را کرده ده چې مجالس اعضاو کې شریک شو دین لوی سعادت عظیم سعادت بل نشته ده دا زدره دا متمونه دا ټولو کائناتو انتظام ده یاد وسطه یعنی ټولو انبیاو انتظار و د مولا حسین قربانه د پاره مولا سید الشهدا عظیم قربانه دغه مجالس و انتظار کېده مولا مقام که تاسو کسوی پیغمبر حدیثو کې انسان سترګې وغړي انسان حیران پاتې کیږي انسان اندازه نشي لګوي چې مولا څوره عظیم مقام د خدای سره اندا حدیث ظاهر نوریزی عرض کوم تاسو خدمت کې احب الله من احب حسینا پیغمبر اکرمی چې خدای مینه کوي هغه کسانو سره چې مولا سید الشهدا سره مینه ده یو حدیث ده اذا اراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين چا سم خدای غوړي چې خیر نیکه ورسي خیګړه ور سره وکي خدای خیګړه چی شه دی په پروردگار خیګړه دادې چې هغه زړه ته د مولا حسین مینا ورچي اذا اراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب زياره الحسين چا سا خدای غوړي چې خیګړه نکي او سو کی هغه زړه ته د مولا سید او شهدا د زیارت مینا ورچي او دا هغه ارمان د انبیاو کړه د ملائکو کړه د فرشتو کړه د حدیث دسه ده ما من ملک مقرب او نبی مرسل الا وهو يسأل الله تعالى ان يزور قبر الحسين دسه ملائکه نشته ده فرشتان نشته ده دسه نبی رسول نه ده تیر شوه څنګه د سوال خدای نه کړي نوی چې خدایا مولا سید او شهدا د قبر زیارت رته نصیب کی برعکس د حدیث اشته د پیغمبر اکرم دی اتھنټیک حدیثونه دی پیغمبر اذا اراد الله بعبد شرا قذف في قلبه بغض الحسين کله چې خدای وغوړي چا سره عذاب ورسي چا ته سزا ورکي هغه سزا انداده چې هغه زړه ته د مولا سید او شهدا کینا ورچي بغض ورچي انہوں ډیرو مسلمانانو زړه ته چولې ده ویلې څه داویدار د دغه خبرې دي چې اهل بیت مومنو حسنین کریمین مومنو پیغمبر خلخانه مومنو خو ذکر نشی برداشت کوای جلوسونه نشی لیدای مجالس نشی لیدای دوی نمونده پختنه کوو چې دا مجلسونه دا د چا مجلسونه دي تاسو مو ته دي شي جواب لګ را کوي دا د اهل بیت مجلسونه دي که نه دي دا د حسنین کریمین مجلسونه دي که نه دي دا د آل رسول په نامه مجلسونه دي که نه دي دا د اهل بیتو غم ده که نه ده اول خو ته موسه کینه د غم کې موسه غم منو کا کبی غم نشي منو کوله بے برداشت کا کچېرې ته یای چې زه اهل بیتو سره بغض و کینه نه لرم
پیغمبر وعده ده اذا اراد الله بعبد شرا قذف فی قلبه بغض الحسین. چا زړه ته خدای بغض و کینه د اهل بیتو چولی وي پوه شه چې خدای عذاب کې مبتلا کړي دي. د عذاب الهی ده او تاسو ته خدای نعمت الهی ملو شوی ده، عظیم نعمت انداده چې اهل بیتو مینې کې نن تاسو غمجن یوي. د غوټه اعزاز دی مو د پاره پیغمبر دی من احبنی واحب الحسن والحسین واباهما وامهما كان معي في درجه يوم القيامه. المنزونه د قبول شي خدای به درجات ورکی بهش، روزه د قبول شي نو بهش بدیر کی، حج د قبول شي بهش بدیر کی، نور عملونه د قبول شي، جهاد شهادت د قبول شي نو بهش بدیر کی، نه پورته درجه نشي در کوای. اما اهل بیت د مینه محبت سلا جزا پیغمبر اتھنٹک کول د مسند حنبل کیا دا ذکر شوه ده، نورو کتابو کی اشتا دیدا. پیغمبر یہی تو چا موسى مینوی، چا حسنین کریمین سر مینوی، علی المرتضی سی مینوی، مور زهرا سلام الله علیها سی مینوی، اغوی تا خدای آغا درجه ورکی چو کمی درجه تے محمد مصطفی رسوله ده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسا زی عنوان نن تاسو خدمت کی عرض کوم بیگا سلسله انداوات ایموت سا ارتباط ده اهل بیت سره، خصوصا مولا سید و شهدا سره. دغه ارتباط بیگا ما یوان نکته تاسو ذهن ته چولی کوشش کړي او کا چو قربان دی پوي شي معرفت ولونی پیږي. سیمو تعلق داده څه مو عبید الحسین یو، مو د حسین غلامان یو. دا مو د پاره یو اعزاز ده. در روایتو کې حدیثو کې امامانو آره و امام شپږم امام پنځم امام حتی زمانه امام د الفاظ ادا کړي دي چې امام د دسی چې زده مولا حسین غلام یم اقام ده دایمو غلامه او اقا شولې ولایوا رشتہ ده اهل بیت سره. خو زه نن هغه سلسله یو بل عنوان تاسو خدمت کې عرض کوم، هغه دا ده کسا انبیاء ائمه الهی ائمه اطهار څکم عظیمه کرنما بشریت د پاره کړي دی، هغه ادا کړي دیو. ارتباط او تعلق تاسو ته درست کړي دی چې تاسو څخه ته ارتباط وساتوي، تعلق به څخه ته ساتوي. دو شی سره کائنات کې څه شی دي دغه دو شی سره څخه ته تعلق وساتوي. یو د مال او منال، یو د افراد او انسانان. دوی سره تاسو تعلق او رشتہ کوم بنیاد باندې پکار دی؟ مال سره، مال نه مراد صرف پیسہ نه ده، مال پیسہ کیدای شي، مال جیداد کیدای شي، مال خونه کیدای شي، مال لباس کیدای شي، مال خوراک چکا کیدای شي، مال هر یو شی دنیوي کیدای شي. دې سره تعلق دا ارتباط متبل چونه ده خیال دا عظیمه کرنما انبیاء کړي ده، ائمه او خیلی ده او قران ما او تاسو خیلی ده. مثلا زیوایه تاسو خدمت کې عرض کوم چې دا تعلق تاسو څخه تلوي مال او دولت سره درست ارتباط ته خیال چې مال او دولت سره درست و صحیح ارتباط برقرار کوي. قرآن دی چې کل مما فی الارض حلالا طیبا، چه دی روی زمین باندې څه کله تاسو استعمالوي مال څه کوم شی ده هغه تاسو پاک او پاکیزه استعمال کوئ. پاک او پاکیزه شی نه استعمال کوئ. لباس وی پاک پاکیزه، پیسہ وی پاک پاکیزه، خونه وی پاک پاکیزه، جیداد وی پاک پاکیزه. مال کی یاد وسط ناجائز مال ته ورنږدې نشي، غیر شرعی مال تا ورنږدې نشي. څنګه غلې زری سره وی، ډکیتی زری سره وی، رشوت زری سره وی، سود زری سره وی، هر ناجائز غیر شرعی طریقہ ته استعمال کی مال حاصل کی حیثیت جوړ کی یو مقام جوړ کی دایمه او تاسو باندې حرام کړی دي. دایمه او تاسو ته حد خیال دی چې دای تاسو حد شولو، یعنی هر یو مال ما خورا وګرنه دی نتیجه متخیلی ده، نتیجه دی ور ده. دا چې ته څخه غیر شرعی طریقې سره مال حاصل کې دا ظاهر کې مال ده، باطن کې دا اور ده. باطن کې څنګه اور ده؟ کسا صرف دنیا کې تو ته ریلیکسیشن در کړی ده، دا اور ده ته نه محسوسیږي، دا اور ده. قرآن دی چې دا اور ده چې غیر شرعی طریقې سره کوم یو مال ته حاصل کې، مقام حاصل کې، کرسی حاصل کې، منصب حاصل کې، په درویغ او په فراډ او په رشوت او په تهمت او په غلط ناجایز غیر شرعی طریقې سره چې حاصل کې دی باطن اور ده.
قرآن د دسی ای صرف دنیا کې تاسو ته تخفیف ده ریلیکسیشن کې د شي د اور د محسوس نه شي اما ته دغه دنیا نه لوړ شوي فورا د پاته لګي څور سا روبرو شول ویلي چې کوم جایز مال می استعمال کړي غټول ور وو قرآن د خپل ایت النار يعرضون عليها غدوا وعشيا کله برزخ زندگی ته ورنوځوي دا اور به تاسو بیا وکسوي سب بیا اور سرو بروي حمله به در باندې کوي مخامه باندې د اور سرو بروي حملو کې به زد کې به د اور وي ویلې تاسو ارتباط صحیح نه وو تاسو تعلق صحیح نه وو مو تاسو ته یو تعلق ارتباط صحیح خیال وو هغه صحیح لاره تاسو پریک دا ول غلطی لاره باندې تاسو مال حاصل کړي وو برزخ زندگی کی یاد وساته برزخ یو زندگی ده د سینې چې تاسو برزخ زندگی کې حساب نه کوئ مرشي ته ختم نه چې ته بیا محشر وځ د انتظار کې نه سترګې د پړشي قبر ته د ګوشي ته ونی به زندگی شروع کیږي دې ته ویل شي جسم مثالی آلته توان جسم ده موتی چې ثقل او جرم نه لري وزن نه لري یو هلکه پلکه جسم ده څنګه د مادي تقاضی نه لري خو یو جسم ده هغه زری سته زندگی کوي لکه څنګه خوب موت اوس کسو کنه خوب کې اند خپل جسم کسو حرکات کسو خوراک چیکاک کسو اسایش کسو عذاب او تکلیف کسو انداشه جسم تاسو ته برزخ کې دیر کوي حکومت کسانو دالتی مال سره غلطه طریقه استعمال کړي غلطی طریقې سے مال حاصل کړي وي هغه غزي کې بیا ور سرو برو دي او چوکس جائز طریقے سے درست طریقے سے مال حاصل کی اگوی بے نتیجہ دادے سے بہشتی چینے بہشتی باغات دغو سب رو بروی آلتی نتیجہ ایٹیمیٹیکلی دارو وزی قرآن دخپل ایکس ازدید یو مثال در کم سے چو جائز طریقے سے مال حاصل کری ہوئی سورہ یاسین کے موتاسو یہ وقت مومن والا واقعاو کی ذکر شی یو مومن دیتی ای نمائی دے حبیب نجار درې کسانو ته صدیقین لکام ملو شوی دی هغوی نه یو حبیب نجار دی څه سوره یاسین تاسو الویلو هغه کې اندی ذکر شوی دی دا حبیب نجار یو مومن انسان وو چې ته یوه پیسه حرامه چې ته مال حرام نه و چې د دنیا کې غیر شرعي کار نه و کړی دی به همیشه دپاره خلکو ته د خدای طرف ته دعوت ورکولو بهترین انسان و ښه زندګي تېره کړې وه څه کله دا هغو ظالمانو لکه آیات حدیثونه پاته لګي چې قاتل کړلو چې کله مړکیږي هغه ټایم کې چې کله دغه دنیا نه ځي هغه خپل مقام چې کله وکسي بهشتي مقام هغه عظیمه درجه چې کله وکسي الفاظ دا دي قیل ادخل الجنه قال یا لیت قوم یعلمون بما غفر لي وجعلني من المکرمین دې الفاظ دا دي چې کله دغه دنیا نه ځي قیل ادخل الجنه بهشت داخل شه باغات ته داخل شه دای ته سلا ده وکسا و دا ختم کی یوه جمله دسی کئی قال یا لیت قوم یعلمون کاش که ما دغه قومه په دغه خبرې پوهې وی څه چی شی دی ایدی سلا چی دی دغه دنیا باطن چی دی دا باطن لک دویا لیدلې بما غفر لی دوی سلی خدای ورکړي دی بما غفر لی خدای ما ته یو مغفرات روکړلو مغفرات یعنی یار تر ته وبخښلو انسان نام عمل کې یوه ګناه یا نوي دینه پورته سلا چی شی دی ما ته خدای مغفرات را کړی دی او دویمه صله وجعلنی من المکرمین و زی مکرمینو نه ګرځولی یم قرآن کې تاسو وکسئ مکرمینو مقام د فرشتو مقام دی مکرمینو مقام فرشتو والا مقام دی او بل مکرمینو مقام د انبیاء و اولیاء و ائمه والا مقام دی یعنی زخ ما ته خدای انبیاء سا اولیاء سا جوار کې ځای را کړی دی دا تاسو اندازه لګوئ انسان مثلا بچی وی زمانی وی خلخانای وی جدا کېدل ګرانه دی ورنه اما تلک صرف تصور خو وکړه اندغه یې نصیبېږي چې انسان اندغه دنیا نه وچات شي مؤمن حالات کې ایمان حالات کې مال سره درست رابطه وي خدای سره قابل قبول وي یغه بیا سلا داده او څنګه ډایرکټ انبیاء صاف تویرسي ائمه اهل بیت دی روح اغزیته چې کوم ځکه د انبیاء او ارواح موجود دي یو انسان ډایرکټ 1,24,000 انبیاء او جوار تویر شي شهر تویر شي یا غوی جوار کې زندگی او تملو شي انسان نه فورا دنیا هر څه پویریږي خلخانه بچی هر څه نه پویریږي دوره اعلی ترین زندگی څخه کله دیر کی یو کلا کا صلوات و سلام محمد و ال محمد باندې که خپکیږي نه قربان مشم لګ لګر مخکی کوم چټه مکه ځای پیدا شي بهر خلک عین نر نوزي لوک ده
څه مال سره پکار دی ما اوس تاسو تعلق رابطه درست وي یو بل تعلق طرف ته ارتباط طرف ته اشاره شوي دی او انبیاء څه یو بل عظیمه کارنامه کړي دی خلکو سره تعلق او ارتباط موت اوس ته خیل دی د موت سره تعلق نه تاسو ذهنو کې راځي دا تعلق دا دی توجه مو طرف ته وي قرآن تاسو ته یې دس یو ائمه انبیاء تاسو ته یې هر څوک ځان د پاره راهنما پیشوا ما جوړاو هر څوک ځان د پاره مقتدا ما جوړاوي هر چا پسې نشو اطلاع نشو روانې دی چې هر څوک ځان ته پیشوا جوړ کړي که پیشوا ځان ته جوړوي مقتدا ځان ته جوړوي تاسو داسې کسان جوړ کړئ چې هغه صاحب کمال وي کمالات و ملکان هسته وي هغه سه هسته ځان د پاره د تعلق و د واسطه و د ارتباط ذریعہ جوړه کوي هغه څوک دي هغه انبیاء دي هغه اولیاء دي هغه عظیم هسته کامل مکمل هسته هغه اهل بیت و ائمه اطهار علیهم السلام دي ما تاسو ته تعلق ولا انسانانو سره تعلق دا شی خیله ده څه هر چا سره تعلق نوي هر چا نه متحد زندگی تیر نه کی هر چا آیین و مکتب و دین و لیار روان نخلی څه روان شي ور باندې دا تعلق د درست کا صحیح ارتباط برقرار کا صحیح ارتباط انبیاء سره صحیح ارتباط اولیاء سره صحیح ارتباط سے برقرار کیږي ائمه سره برقرار کا او څکله دا ارتباط سره برقرار کړلو دې نتیجه دا ده یا وای کمالات اتوماتیکلی تاسو ته منتقل کیږي ایره جوړه جمله مده ته ویلا دا به تاسو به تاسو څه مده ته ویلا څکله تاسو دسه صالح او کامل هسته او سره کامل و مکمل هسته او سره ارتباط ده به دې نتیجه کې دوا شونه دي یو خدا ده چې هغه کمالات یا هغه زیبایه یا هغه خلواله یا هغه حسن دا حسن ظاهری نه ده یا هغه هر څه تاسو ته منتقل کیدای شي یا هغه مظهر جوړیدای شوی یا هغه اثرات تاسو باندې یا هغه رنگ تاسو باندې پریوسی بیا او دویم فائدہ ادا ده دویم اثر ادا ده ایتاسو درد ایتاسو تکلیف ایتاسو دک دوی مغوی تکلیف و درد ایسابیگی بیا زیده یو مثال سر واضح کم تاسو کمبر و بوزر و امار یاسر و مقداد و سلمان بزرگوار دغو کسی ډیر اوریدلی دي مولا عاشقان دي ناز زیاتو نوراو هغه نه یو عاشق د مولای کائنات هغه زمیلا زی سده زمیلا نمیدو مولا عاشق و مولا ملنگ و مولا آغا سے مرید وہ سا مولانا چار چپیر پتنگ پشانتی تویدلو دیتا مودت اولت سے توسو درد بیاد دوی درد حسابیگی دا تسبیتاؤں دیتا یواوری زی تبا شوالا بیمار شوالو بیمار وہ تبا شوالی ری سختی تبی نیولی وی ایوافتا تبو کی خونی نشور واتا بیمار و تکلیف کی وہ ایوافتا تبی تیر کرلی ری سخت تکلیف کی تیر کرلو کله جمعه ورځ دراش راغله لګ غونډه کې صحت خښه و پاتې دلو لاړو جمعه غسل وکړلو ځانې تیار کو کپڑے وچولې جمعه المنځ ته راغللو مولا څه کله مسجد کې ولې دلو امام ته مسک شولو امام غاک پکې جمله د سې تو امام ته نه دی ویلي چې مولا ز چې تمام څه حالات کې و امام څه کله ولې دل امام ته مسک شولو امام دوی زمیلا تا بیمار شوی او بیمار شوی وی امام بیمار شوی او زمیلا ای تویا تبیوی امام دا تبیوی زمیلا ای وافتا تا تبو که مبتلا وی بیمار وی امام دام بیمارو امام تو وجی نه بیمارو دینا جوارا خبره ده دینی معرفت ولا پیگی تو چی شیدی دو یعنی تو درد امام درد حسابیگی ای تو دک امام دک حسابیگی خونی کی تکلیف تا تا ده آغا تکلیف امام محسوسوی تا امام عاشق تا چه تکلیف ده چې تو مقتدا د صحیح نیولې وی لیار د صحیح نیولې وی یا غل یار باندې کله روان وی کوم ارتباط ده دا کوم تعلق ده امام تو سره تعلق ده کنه امام سره یو تعلق ده چې زمیلا بیمار شوه ده هغه بیماری مولای ته بیمار وی د سوي ز بیمار و او دا څه بناوټ نه ده چې امام ته ز بیمار و یعنی څخیل ته تکلیف عاشق ته ده ماغه تکلیف معشوقه محسوس کړي ده یو بیل ارتباط ده کسا دی ذریعے سے یاد وسط دخ تعلق ذریعے سے صحیح درست تعلق جوڑ کوئی کا ناو بیا توسو قیمتی جوڑے گوئے ای توسو قیمت علا جوڑی گی سے کلا قیمتی کسانو سا تعلق پیدا ہوشی کلا سرمایہ توسو علا جوڑے دائی شوئی
با ارزش قیمتي سرمایه له دنه جوړیږي چې کله ښه قیمتي کسانو سره وابسته شوی جوړې رهو اغناسته به ته قیمت پیدا کوي او دا پیوند زده سی وته دا پیوند فیزیکلی پیوند نه ده دا پیوند څه کوم ده قلبي او دلی او روحانی پیوند ده چاہے ته امام نوریا ویلې نه وي چاہے ته ډیر دور افتاده علاقه کې ویلې نه وي دا پیوند څه صحیح برقرار ده امام سره د اتصال سیم واصل شوی ده بیا ته چې ته ویلې نه بیا ته امام ته ډیر ورنږدې ته امام نه بیا وریا نشي کېدای یو کله صلوات واستای محمد و آل محمد باندې زیدی دلیل دا قرآن نہ دیر کوم کسا قرآن کی پروردگار علم یہ آیات ہے متعدد آیات دے یہ دعا یونا استدلال تکوم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا پروردگار علم دی ان الذين آمنوا اغا سے کسان څنګه صاحب ایمان دی ایمان نه دی وی چی ته ویل شي دا ایمان ماغه تعلق ته ویل شي ایمان مطلب دا ده چې هغه سه کسان چې الله سره رسول سره انبیاء سره اولیاء سره ائمه سره صحیح تعلق وی عاشقانی وی مطلب دا ده ایمان اصل مطلب پیوند ته ویل شي یعنی هغه سه کسان چې پیوند صحیح کسانو سره اصلي کسانو سره مربوط شوه ده تعلق یې وسه جوړ شوه ده وعملوا الصالحات سکله دا معرفت د صحیح شولو دا عشق د صحیح شولو بیا خپل پخپل اقتدا شروع کیږي کسا اول مسئله صحیح ایمان ده سکله چوس ایمان زاویه درست شوله سمت درست شولو ایمان مکمل شولو پیوند صحیح شولو معرفت سکله صحیح شي اقتدا خپل پخپل شروع کیږي ایموډیر کسانو سے اقتدا نه شروع کیږي واجه انداوی عمل کی کمزوری کسانو واجه انداوی معرفت کمزور ده عقیدت کمزور ده عشق کمزور ده وعمل الصالحات مطلب انداده چې معرفت او عشق نه بعد بیا خپل مولا اقتدا شروع کوي بیا اقتدا څه کله شروع کی کسا مولا د کامل و مکمل ده مکمل زیبایی و نورانیت ده و دا زیبایی و نورانیت څه کله ته یو عاشق څه کله ده د سه کاس عاشق جوړ شي څنګه مکمل نور وی مکمل کامل و مکمل هستی وی هر قسم تکملات ورکی وی نو بیا د سه عاشق هیڅ کله خپل معشوق نه نبیلیږي د سه عاشق به هیڅ کله خپل معشوق نه نبیلیږي او دا جمله بده سے ادا کوم د سه عاشق هیڅ کله خپل معشوق نه نبیلیږي چاہے داغه عاشق ټوکړې ټوکړې کا و نه بیل به نه کی ارار وخلا اره سي دوانی مکا بیل به نه کی ورنا ویلی دی صحیح ارتباط برقرار کړي دي صحیح مقتدا او پیشوا ورته ملاو شوی دی ارا دوی چی شي ارا ده پیګو ور باندې دوی قدرت والا ارا ده قدرت والا ارا روخلا کرسی ور کوا او دا بخپل عاشق نه معشوق نه بیل نه کی محبوب نه مقتدا مولانا به بیل نه کی پیسې والا ارا روخلا خپل مولانا به بیل نه کی قدرت والا ارا روخلا شهوت جنسی والا ارا روخلا امام نشی پرخلای مقتدا نشی پرخلای ځکه صحیح عشق زړه ته راغللو هیڅ دی باندې اثر نه چي نه شهرت نه مقام نه کرسي هر قسم ته حربي و نیوز میا امام نه نشي بلاوای خپل مقتدا او پیشوان نشي جدا کوي ځکه دا صحیح ارتباط برقرار شولو یاد وساته بیا جدا ناپذیر کیږي یو عاشق خپل معشوق نه خپل مولانا شپږم امام دا قول حدیث تاده کتابو کې مولای واورځي خپل اصحاب ته هیڅ اصحاب تاسو نه مخ یاد سي خال تیر شوی دي چې غوي خدای سره دوره عشق و دوره مینه وا چې خدای لیاره کې چې کله غوي ته ویلای شو چې خدای لیاره پرېګ دوی خدای پرېګ دوی دا معشوق پرې دوی وګرنا اره سم کټو پرې کومو بیا څه کلم پرې کو بیا هغه ټوکړي بیا پرې کو بیا هغه ټوکړي بیا پرې کو بیا وړي ټوکړي بیا پرې کو دومره بار بار مټکړي ټوکړي کو دغه لیاره نه لاس واخلوي هغه ټولي به ویلا غواشکانو به ویلا څومره راحت کې واسموي څومره ټوکړي مونږ جوړوي شو جوړې کوي څوره اراده سراوي اره کوي مو خدای نه خپل معشوق نه نبیلیګو دا به د سه عشق ده دا به د سی واره بیتا ده څه هیڅ کله انسان بیا بیزاره نه اختیار کوي شیاد وساته
ویډیو حالات دا دی که زه تاسو خدمت کې عرض کوم کسا یا شیک حالات به دا شي جوړیږي بیا هغه پیسو سره رابطه لري پیسو سره تعلق دی خو خپل پیسو ته دولت دسی ای خپل پیسو دولت دسی چې تاسو سمدوره تعلق او رابطه دی چې سوره حد کې موت خپل معشوق مولا اجازهات رکړي ډیره جوړه خبره مده توکړه دا به سود نه خلی دا به رشوت نه خلی دا به حرام پیسہ نه خلی دا بیا خمس نخپی نکی گدی سے نئے ورکی دا بیا زکات ورکوی دا بیا حق حلال و پیسو باندے کام و پیسو باندے اکتفا کئی پیسو سے ارتباط اندورا دے رابطی اندورا دے یا ایچا سورا مولا و معشوق و محبوب رزی دے مغ حد کی پیسو باندے دو رزی دے پیدی بے خپلو بچے و سخلخوانے سارا بیتا اندورا دے ورته ایچا اندورا تاسو سا دا سرایم ایمان تاسو سا شوالا مغ حد کې دی چې کوم حد کې ما معشوق وغواړي محبوب وغواړي کوم حد کې ما ته خپل مولا او مقتدا اجازه ترکې مغ حد پورې تاسو ما مزال شته دی ویلي دې وجه ده دی یو عاشق د خپل معشوق د نیتو د افکار او مظهر جوړیږي یعنی یو کس کله چول یاري باندې روان شي کنه یغه ذهن کې نیتونه ما غرتي چې کوم نیتونه د مولا نیت کیوي یغه فکر سوچ کې ماغه فکر او سوچ رسی چې کوم سوچ او فکر د مولا وي یغه فکر او سوچ مولانا جودو کېدای نشي بلیدای نشي یغه نیت ای مولا نیت نه مشیات نه بلیدای نشي بیا عاشق د معشوق د افکار او نظریات او د نیتو مظهر وګرځيږي هغه بیا سارا لیارې نه نغړيږي یغه به مثال انداوي چې عمار یاسر تا پیغمبر اکرم ای عمار کلا ته خالق وکسی پی ویل یاري ټوله دنیا روانه دی علي په بل لیارې روان دی علي پرې نه دی بیا عمار بیا علي پسې چی دنیا ته سترګې نغړي ریاست تا خلافت تا کرسي او ته بیا سترګې نغړي چپلوسه بیا نه کوي هغه بیا دا کسي چې ته علي دی چې ته حق دی مال ته ورپسې دی بیا یو صلوات واستای محمد و آل محمد باندې ایدیای واحد سموده تقول واحد سندا و ان هغه کسان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې غوي پیوند اهل بیت او امامان او صحیح طریقې سره برقرار شي صحیح مضبوط ایمانی وي ایدی نتیجه کې کله معرفت او عشق صحیح شو وعملوا الصالحات بیا غد خپل مقتدا لیاره باندې روانيږي سيجعل لهم الرحمن ودا نتیجه چی شه ده بیا او سلای چی شه ده قرآن سلا خیلی ده بیا ایدی بیا سلا ده سيجعل لهم الرحمن ودا پروردگار عالم د کائنات عظیم او پاک او هسته او زړو کی دی محبت شوی بیا ډیره جوړه جمله ده یعنی څومره کائنات کې پاکه هسته دي انبیا دي اولیاء دي ائمه دي یو ټولو زړو کې ایدی بیا محبت ویو دا محبوب جوړیږي د ټولو پاکو هسته او دا معشوق جوړیږي دا محبوب جوړیږي د ټولو پاکو هسته او یعنی بیا دانشته چې مو پیژندې کنه پیژندې بیا پیژندګولین نه پیژندګولین نشته ورکی تو که امام نه وریا ویل نه ته سوچ کا څه نه بم پیژندې تو ډیر ښه پیژندې بیا ډیره جوړه جمله ده تو بیا امام ډیر جوار پیژندې څه کله ته دا شلیارې نه امام رواني زیدیو مثال در کوم لخوې ګوتاو چوي مولا امام رضا علیه الصلاۃ والسلام د ما او تاسو اتم امام مولا باندې کلا ک صلوات وسلم اتم امام څه کله نشاپور ته لوړ وو خراسان طرف ته روان دی نشاپور کې امام قیام کړی وو اتم امام نشاپور نه څه کله روانیږي خراسان طرف ته مزال څه کله شروع کی مولا کجاوی کې اوخ باندې سپور دی سواره کې دی ساربان اوخ پړې نیولې دی مولا قافله روانه دی لیاري کې ایوځي کې تشیع جنازه کیږي وا جنازه 30 40 50 کسان هغه تشیع کوي چې دفن کی امام اچانک غاگ وکی اتام امام اچانک غاگ وکی ساربان باندې ساربان وخ لګ ودروا ساربان وخ ودرئی امام تجلاب ونی سی امام رکوشی وخ نظمکه تا تشریف راوړي امام خپل ملګرو ته وی چې دغه جنازه کې ز شرکت کوم دا جنازه کې ز حاضری لګوم امام څخه کسان روان شي مولا راشي هغه جنازه کې شرکت وکي مولا تشی جنازه وکي
هغه نه بعد کله قبر ته دا جنازه کوزوي امام خپل دا جنازه راوخلی قبر ته کوزه کی اوس راویا کسه امام سيجعل لهم الرحمن ود ولا اید تا دلیل در کوم څکله مولا جنازه قبر ته کوزه کی کفن گانډي خلاصي کی قبله طرف ته مخ کی مولا خپل مبارک شندو سا ایدغ میت مرحوم رخسار باندې کلی باندې خپل مبارک شند کیک دی ماچی کی امام ټول دستور خپل په وکی قبر ته کوزه کی هر څه دستورات په وکی قبر نه خوري واچول شي دعا وشي امام روان شي اصحاب حیران وی سنیو خبر دا امام څومره نږدې ملګری و د صورت زیات امام سپاتې شوی و ما د توله څه کله انسان داشه د مقتدا او پېشوال یارې باندې وي بیا پیژنګلې نه پیژنګلې خبرې نه رسی ورکې بیا چې ته معشوق د مولای محبوب د مولای زړه کې د مولای څه کله امام روان شي مولانا خلق پښتنه کې مولا جان دا یو پښتنه د نکوای شو دار توای د کاس سوره مدینه ته ترغلې و څو ور مدینه ته ترغلې و مولا دې سمته اوس پر مدینه ته نه درغلې مولا تو سے اوسه پورې ملاقات نه وشوي امام د تیسه نه مو سے اوسه پورې ملاقات نه وشوي مونږ نه دلې اوسه پورې هغه بعد بیا هغه پښتنه کې مولا ته پیژاندې دو چوکو امام د تیسه زی ډیر خپې جندم دایا پیژاندم ایدی پلار نکاح پیژاندم ایدی حساب و نسب پیژاندم دو چوکو چونکه ایمان یاره باندې وو دای ما سره کې وو بیا دا شی ارتباط برقرار کیږي امام سره اگر در یمنی با منی پیش منی اگر با منی بی منی در یمنی ایو شاعر چی یمن په باره کې څکلا یمن کې د پیغمبر عاشق وو اخ کاس په باره کې شعر دا شی ویلې څکه یمن کې یا عاشق د رسول یې یمن کې ویلې نه بیا پیغمبر سره نږدې که پیغمبر سره نږدې ویلې نه عاشق نه صحیح معرفت ته نشته ده پیغمبر سره څنګه ته وګرځيګا قبر د پیغمبر سره جوړ شي ته یمن کې پیغمبر نن دور وريایي یو کلا که صلوات واست محمد و آل محمد باندې سيجعل لهم الرحمن ودا بیا د خاص په باره کې چې کوم دا شی عمل صالح باندې روان وي امام لیاري مانډي باندې روان وي بیا د ټولو کائناتو پاکیزه هسته او زلو کې دی محبت ده ود خدای چي ایوارزي مولا امام صادق نه چوک پختنه کې مولا جان دا ود شي ته ویل شي ود امام یو تفسیر دا شی او کې مولا دوتی چې ود نه مراد علي ابن ابي طالب ده سيجعل لهم الرحمن ودا یعنی دی کاسته بیا خدای علی ورګرځي څه مطلب ده مطلب دا ده چې چاه لبی تو صحیح حقیقی مینا ده معرفت ده هغه سه علی همیشه ور سره ده دنیا کیا ور سره ده قبر تم کیا ور سره ده مرګ تم کیا ور سره ده برزخ کیا ور سره ده میزان کیا ور سره ده صراط کیا ور سره ده پل صراط نیا ور سره ده جنت پوری ور سره ده د سوره خوش قسمتی دی یو صحیح حقیقی مومن د پاره سعالی د نبی لیږي بیا مولا د نه جدا کیږي بیا ضرورت نشته مولا سے ساروي بیا مولا تو پس خپل رتی خپل د ترزی قرآن کی واد ویم آیات دی استنباطات اوس خدمت کی عرض کوم ډیر تکلیف نه در کوم کسه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه سوره بینه 7 نمبر آیه کې پروردگار عالم هغه سے کسان چې وای پیوند صحیح کسانو صبر قرار شي پیوند واجنه صحیح مقتدا ونی سی صحیح لیاره باندې روان شي یغوی عمل باندې عامل وګرځيږي اولئک هم خیر البریه کائنات بهترین کسان اندوی جوړيږي کائنات کې ټول نه بهترین کسان اندا جوړي دوی سلا به چي دیو دوی سلا ده پروردگار عالم خپل ویلي دي دوی ته سلا څخه خدای ورکی جزات څخه خدای ورکی هغه ده څه دسه کسان ته خدای جزا دا ورکی جزاؤهم عند ربهم دوی سلا او جزا ده څه دوی همیشه د پروردگار قرب مقام دوی ته ملوي قرب الهی مقام څه وړو کې مقام نه دی څه د ملوي شي کسا قرآن کې عند الملائکه ته کیا استعمال شوی دی د سنې سم ملائکی ته حساب کتاب وکي دی کیو یو ورته یو کاس منشي وته حساب کتاب کی ویری کی خدای چې امام منشیان امام ملائکی دي امام ملائکی د څه کسان ته حساب نه کوي ویلی هغه حساب کتاب معلوم ده هغه حساب معلوم ده دوی جزا ما سره ده خدای ما سره وی ما حساب کتاب چوته نه دی معلوم ما حساب چوک نشي کوي البته مخکې ای کی به خدای د سیای جنات عدن تجري من تحت الانهار خالدین فيها
دوی ته خدای جنت ورکوي، هغسې جنت څخه کې بغات ورکی دي، چینې ورکی دي، ونې ورکی دي. خدا سلا دوی دنیا کې بدن و جسم تکلیف و ایواز کې ده، بدلی کې ده، ستکم المنزونه روژې وغیره جسم ته تکلیف ملو شي. د جنات کې څه کوم باغات او دا شي نه دي کنه، او د جسم تکلیف سلا ده. اصلي سلا مؤمنانو ته ده نه ده، عند ربهم ده. خدای خپل ځان تر نږدې کوي، دا یو بیل مقام ده. دا سلا د صرف بدن ولا سلا ده، اصلي سلا ده رضی الله عنهم، خدای دوی نه رضی ده. رضی څه مطلب ده؟ یعنی خدای دوی سره مینه ده، دا د خدای زړه کې دي، دا خدای معشوق ګرځي، بیا د خدای محبوب ګرځي، مخکې یې رضو عنه، دا خدای نه رضی دي، مطلب دوی محبوبه خدای ګرځېدلی دی. ایدی واجه ذالک لمن خشی ربه، ایدی واجه دی چې که خدای نه وډر شي هغوی نتیجه سلا ده دی. یو کلکه صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. اخیری روایت اوس خدمت کی عرض کوم، کسه دا روایت ایمو قدیمی کتابوں کی موجود ہے، تفسیر فرات کی موجود ہے، مجموعی ورام یو عظیم کتاب دی، قدیمی کتاب دوا جلد کی موجود ہے. شپږم امام دغه قول دی، شپږم امام یې چې وارد خپل بابا امام باقر علیه الصلاة والسلام سره وم، كنت مع ابي، خپل پلار سره وم، خرجه امام پلار کورنا، امام بابا امام صادق علیه الصلاة والسلام کورنا وتلو، روان حتی انتهینا الى القبر والمنبر، پیغمبر اکرم روزه تا قبر تا مسجد نبوی تا ورسیدلو، کوم ځای کې منبر دی د پیغمبر، قبر دی د پیغمبر، آل ته ورسیدو. مسجد ډاکو، حافظانو نه، کاریانو نه، المنزو والا نه. امام هیڅ چاته سوچ نشته، پام نشته، هیڅ چانه غاګ نه کوي. امام ایوځي کې 15 شپې کسان ناسو، د مولا منون کی، د مولا صحیح لیاره والا کسان وو، ای مولا شیعو، مولا ای چاته سوچ نه وکړو. فاذا اناس من اصحابنا، ایوځي کې مو اصحاب مو شیعه مو مؤمنان ناس وو، فسلم علیهم، امام سیده ویرغلو، هر څه پرېږدول، المنزو ولا هر څه ولې پرېږدول، امام مغو باندې سلام وکړلو، مغو 15 شپې وو کسانو باندې. امام واجبہ جملہ ہوتا دو کہ کلا سلام وشی وعلیک السلام وی غوی، امام متفورا وا جملہ وکی والله انی لا احبکم، مولا تی ذات ذوالجلال خدای باندې مقسمی تاسو مؤمنه ده، تاسو ما باندې ګرانی وي، تاسو سم مؤمنه ده. چې امام قسم د توخری د توي څخه ګرانی ورشه دا بیل خبره ده، دا یو بیل مقام ده. څټه امام وبله جمله او تو کې واحب ریحکم، نا صرف تاسو رنی ګران یوي، ای تاسو بویا مونی ګران ده. کسه یو انسان دغه ګرمه کې خدا نه خواسته ګرمه وشي، یو بوی انسان اڅي دا یو بوی ده، د بدن ولا بوی ده. خې مؤمن و شیا یو بل بویا شته ده، هغه بوی بهشتي ورکې ده مؤمن کې. او امام دې ته تاسو ته خدای یو بهشتي بوی در کړی ده، هغه بوی هر څوک نشي محسوسوي، مولا دې هغه بوی مو محسوسو، ای تاسو هغه بوی هم باندې ګران ده. امام څټه یو جمله بلاوسی کې والله وحب ارواحکم، قسم وی خدای باندې ای تاسو ارواح سای موډی رمینه ده، ای تاسو روح سای مؤمنه ده، نه صرف جسم سره. امام خو څټه یو جمله وته کوي، امام متقی د مینه زکه ده، اعینونی علی ورع بورع واجتهاد، تاسو موسی دا پیوند برقرار وساتوي، تاسو موسی دا ارتباط رابطه پرې نه کوئی، دا رابطه ډیره ضروری ده. دا رابطه څنګه برقرار وساتي؟ امام د سیته به ورعین، تاسو دا رابطه د سي وساتي به ورعین، پاک دمنه زری سره، پاک دمنی پاتې شوي، با عفت پاتې شوي، حیا خیال وساتوي، څه کله پورې تاسو با حیا یوي، با عفت یوي، عفت او پاک دمنی م برقرار ده، تاسو امام سره رابطه برقرار ده. واجتهاد، امام دوی څه بل طریقه ده چې تاسو دین لیاره کې کوشش وکوي، چې دا دین لیاره کې تاسو کوشش دای تاسو مو سره رابطه برقرار ساتي. یو کس دین باندې حساس وي، دینداري باندې حساس وي، ایمان باندې حساس وي، المنظور رجوع عبادت باندې، عزاداري باندې، امام حسین باندې، معرفت باندې حساس وي، داسې کسانو امام سره رابطه مضبوطه ده. امام یو ټکی استعمال کو کنه چې تاسو بویا مونږ لګي، یو زه ریفرنس درکوم، تاسو زحمت ختم ده ان شاء الله. پیغمبر اکرم نواورز خپل وکوله زوجای پیغمبر پختنه کې یا رسول الله څه واجه ده، کله هم تو لور زهرا سلام الله علیها کور تراشی، تو سا عجیبه دستور کوي،
ته بیبي ته ورمنې ته خپلې لور ته پڅېږي حالانکې ته پیغمبر یې ته ورته پڅېږي احترام کې خو ته لور زهرا څه کله کوت کې واخلي مینه وسکۍ ته بیا بویاوې ویلې څه وجه دی پیغمبر د ورته یې څه خپلې کولې ته دی تا ته پاته شته دی که نشته ایما لور زهرا نه د جنت ولا بوی رسي دا څه عامه هستي نه دی دینه بوی بهشت رسی دا بهشتی بوی لري دا نورانی هستی ده دا معمولی هستی نه ده و زه حیران یم مسلمان وتا څنګه بوی بهشت دغه خوشبو ته چې بهشت ولا خوشبو خدای ور کړی و دي ته ور څنګه ولګوالو دي دار ته ور څنګه یوللو او دا به زه ته د سیدی حواله درکم چې کله کربلا میدان ته مولا امام سجاد علیه السلام رغلی و بنی اسد او کربلا کې اسیا خوشبو اهل بیت خو خپل خوشبو ده خو یو ځینې یو خاص عطر او خوشبو رسی بنی اسد پختنه کوي مولا امام سجاد نه مولا جان څه وجه دی وا خاص خوشبو عجیبه خوشبو محسوسو دغه ځکه متعجبه غونډه کې خوشبو محسوسيږي درې ورځې دا جنازې مظلوم تانه کربلا ګرم اورېګو باندې یخي دي وسونه خوشبو رسی بنی اسد څکله دا پختنه مولا امام سجاد نو کی مولا امام سجاد ته یو بنی اسد ورڅوي تاسو ته زی خوشبو ول ځای وخیم صدا خوشبو د کوم زینه رسی مولای ځان سره راولي ایوه جنازه باندې څنګه د یو سیافام تور حبشي غلام اسلامي ترکی جنازه وا ای مولا یو غلام د ادنا غلام ده تک تور غلام حبشي غلام څنګه حیران و چې ما جنازه تبا مولا چی تروشی که نه بروشی یغه ذهن کیا نه راتلا چې زه شهید شم زه امام لیاره کې قاتل شم امام خو نشته کربلا کې اسیات شوک ازدارو در روایت حصہ ده چې کله زمکی ترغلی وی عام څما کسی چې آغا ساره چوخ پل زنګونونی یخه ده مینه محبت ور سره کوي چې کله ولید له زهرا زوی غریب حسین ورته ناس ده